د سن اف ام پښتونخوا ډیرو ښاغلو قدرمنو اوریدونکو کتونکو د پښتونخوا رنګونو سره زه یم ستاسو کوربه روخان یوسفزی. امید لرم چې روغ جوړ به وي. ګرانو کتونکو اوریدونکو، منګه هر ځل کوشش کوو چې د پښتونخوا په رنګونو کې داسې یو موضوع هغه مخې ته راوړو، په هغې بیا د هغه خلکو چې هغوی په دې نظر لري، منورین دي، زمونږ ادیبان دي، زمونږ دانشوران دي، نو هغوی د هغوی نظر پې واخلو. له هر څه اول خو زه دا دغه وکړم چې زمونږ په افغانستان کې زمونږ د پښتو ژبې یو ډېر ښه ولسي شاعر، مشهور شاعر مطیع الله تراب صاحب چې کوم دی، نو هغه په حق رسېدلی دی. مونږ خواشیني کې الله دې مغفرت نصیب کړي د هغوی او پسماندګانو سره دا دعا ورته کوو چې الله دې هغوی ته صبر ورکړي، او یقینا چې مطیع الله تراب صاحب چې کوم دی نو د هغه ځان ته یو جدا انداز او یو جدا آواز او ډېر یعنی داسې حقیقت پسند او جرأتمن آواز و د پښتو د شاعرۍ، د هغه خپل یو ځانګړی انداز و. بهرحال مرګ شته دی او هغه تېر ورځ چې کوم دی نو د زړه دغه د رنځ د وجې ناڅاپه هارټ اټیک چې ورته موږ وایو، نو د هغې له وجې نه هغه د دې دنیا نه سترګې پټې کړي او هغه ډېر په درناوي سره خاورو ته وسپارلی شو. بیا ټول نه ښه خبره ده چې د افغانستان چې کوم هلته واکمنان دي هغوی د هغه مړی چې کوم دی د هغه ځای په هلیکاپټر کې چې کوم دی د هغه کلي ته راورسولو او ډېر په دغه سره یعنې څه ته چې احترام او دغه یا پروټوکول وي په هغه حساب سره مطیع الله تراب صاحب چې کوم دی نو هغه د هغه جنازه وشوه او خاورو ته وسپارلی شو. بهرحال خو هغه خوشحال بابا شعر دی چې مړه هغه چې نه نام نه نښان وي، مړه هغه چې نه نام نه نښان وي، تل تر تله په ښه نوم پای ښاغلي. نو مطیع الله تراب صاحب چې کوم دی نو هم په هغه ښاغلو کې دی. ګرانو کتونکو اوریدونکو، زموږ نننی موضوع چې کومه ده هغه د ادب او ساینس. ادب او ساینس د یو بل سره څه تړون دی تاریخي طور موجوده وخت کې، او دا څنګه چې کوم دی نو د دوی مزاجونه یو چېرته یو کېږي چېرته نه یو کېږي. او ظاهره ده چې ساینس چې کوم دی د ویل کېږي چې دا په لغوي اعتبار سره د دې لغوي معنی چې کوم ده یا هغه دا ساینس چې کوم دی نو د لاتینۍ ژبې د ساینسیا نه یا د ساینسټیشیا نه اخذ شوی دی، د هلته نه ماخوذ دی. او هلته هم دغه د دې معنا یا دغه چې کومه ده مطلب هغه د پیژندل، یو څیز د یو څیز پیژندګلو د هغې علم حاصلول، په هغې پوهېدل. نو بیا دا چې په ساینس کې بیا چې موږ ګورو نو مطلب دا چې د هغې کې لکه مشاهده ده، هغې کې استدلال دی، هغې کې چې کوم دی نو تجربه ده، او دا ټول څیزونه چې کوم دي نو یو څیز د عقل په بنیاد باندې، د ساینس په چې موږ وایو د استدلال په بنیاد باندې، د تجربې په بنیاد باندې، یعنی د دې ټولو څیزونه چې دغه کېږي نو هغې ته بیا په عمومي اصطلاح کې ورته ساینس چې کوم دی نو هغه موږ وایو. په دې موضوع به موږ سره زموږ ډېر نوموړی شاعر، ادیب، نقاد، محقق، دانشور، ډېر ښه ویناوال او الله تعالی ورته ډېر ګڼ صلاحیتونه ورکړي دي، په ډېرو خوبو باندې الله تعالی چې کوم دی نمانځلی دی. زمونږ ښاغلی ډاکټر حنیف خلیل صاحب، ډاکټر حنیف خلیل صاحب یقینا چې موږ سره داسې اگر چې په عمر کې زموږ نه کشر دی یا په ادب کې زموږ نه جونیر دی، خو هغه اوس الله تعالی داسې یو مقام ته رسولی دی او د خپلو صلاحیتونو، د خپلې خوارۍ او د خپل محنت په وجه باندې هغه چې څومره د هغه کمیټمنټ دی دغه خپل ادب سره یا دغه نورو علمونو سره، نو هغه الله تعالی داسې یو مقام ته رسولی دی چې اوس هغه موږ د ښاغلي حنیف خلیل نه داسې موضوعاتو باندې دا کوو. خو ګرانو کتونکو اورېدونکو، زه تاسو دا ویل غواړم چې زمونږ د نمبر دی 091524103 09152544143. تاسو کولی شئ چې موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې چې کوم دی نو په دې پروګرام کې ګډون کولی شئ، خپل رای خپله مشوره هم را کولی شئ. موضوع زمونږ چې کومه ده نو هغه ده ادب او ساینس، او دا داسې یو موضوع ده، ډېره خوره وره موضوع ده. په دې کې سړی ډېر بحثونه وکړي نو یقینا چې هغه دا د کتابونو متقاضي موضوع ده چې څه ته ویلی شي که نه. نو د ادب او د ساینس څه تړون دی، د دې خپلو کې څه رشته ده، څه جو کیدی شي، آیا د یو بل متضاد دي
او کنه خپلو کې چېرته د دې څه دغه پیدا کېږي څه رشته هم پیدا کېږي نو زه د هر ساول چې کوم دی نو ډېر ګران زمونږ ډېر نوموړی شاعر ادیب نقاد محقق او دانشور او خدای دې قدر وکړي محترم ډاکټر نیب خلیل صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایم ډېره زیاته مننه روخان صاحب ډاکټر صاحب مونږ ستاسو مننه کوو هرکلی درته وایو او ستاسو مونږ یقینا چې احسانمند یو چې کله مونږ غوښتي دي نو تاسو مونږ د انکار نه دی کړی مونږ سره په هر پروګرام کې په هر موضوع باندې تاسو خپل نظر زمونږ سره او زمونږ اوریدونکو کتونکو سره شریک کړی دی نو مونږ ټول اداره چې کوم دی نو ستاسو د دې جذبې او د دې مینې یعنې دې ته سلام پیش کوو او مننه کوو ډاکټر صاحب زمونږ نننی موضوع چې کومه ده نو هغه د ادب او ساینس نو دا یو داسې موضوع ده چې په دې خو ظاهره ده ما لږ په دا خبرو کې خبره مو وکړه چې یاره د ډېر زیاته خوره وره او د کتابونو نه چې بس دغه یو د لغتونو او د بلا د مضامینو د دغه متقاضي موضوع ده خو تاسو لږ به دا زمونږ اوریدونکو کتونکو سره په دې خپل نظر شریک کړي چې آیا مونږ ادب او ساینس چې دا خبره کوو نو د دې دواړو چې کوم دی نو بیا مونږ چې کوم د دې معنا مقصد او مطلب ته ځو نو آیا دا څنګه کولی شو چې دې دواړو خپلو کې چېرته یو بل سره تړون او پیوستون پیدا کیږي چېرته د یو بل نه لارې بېلېږي یا یو بل متضاد دي ځینې خلک چې کوم دی نو داسې اونې نظر لري چې کینیره دا ساینس بس چې کوم دی نو دا د دغه نه جدا سیز دی د ژوند نه او یا د انسان د دغه نه نو په دې کې مرا سره خپل نظر شریک کو نو مننه وي روخان صاحب داسې ده چې د ساینس او د ادب لارې جدا دي طریقې کار جدا دی انداز جدا دی او په دغه خپل نیچر کې خدا بالکل متضاد دي صحیح هغه داسې چې ادب هنر دی جی هنر مطلب دا چې فن دی جی او ساینس علم دی نو چې کله موږ وایو علم او فن زموږ مراد دا وي چې ساینس او آرټ او یا موږ وایو علوم او فنون نو د دې مطلب دی چې موږ وایو چې ساینسز او آرټ او نو دا دوه جدا څیزونه دي په دې معنا چې د دې انداز او اپروچ جدا دی صحیح د دې طریقې کار جدا دی ها نو اجدا څنګه دی چې ساينس ولاړ دی په تاثر جی او ادب ولاړ دی په تخیل او یعنی ادب جذبات مني او جامد عقل نه مني صحیح ساينس جامد او ثابت عقل مني او جذبات او احساس نه مني ها نو د دې مطلب دا دی چې د دې نیچر خو جدا دی ها مونږ په ادب کې خپل داخلیت شاملولې شو مونږ په ادب کې مبالغه کولې شو او مونږ په ادب کې یو تصوراتي دنیا یو یوټوپیا یو خیالي دنیا جوړولې شو صحیح او دا هر څه په ساينس کې نشو کولای ها ساينس کې نتیجه یو وي ثابت وي د ټول انسانيت لپاره یو رنګ وي او ادب کې نتیجې جدا وي داخلیت وي د هر چا خپل نتیجه وي خپل سوچ وي خپل فکر وي دغه انداز د اپروچ د طریقې کار دی چې د دواړو جدا دی جی خو د دې جدا لارو باوجود ساينس او ادب په یو مقام خپل کې یو ځای کېږي او یو ځای کېږي څنګه چې موږ ادب په دې معنی کې اخلو چې لیکل سیز کله چې موږ د انګریزي ټکی وایو کنه لټریچر نو دا لټریچر د لاتیني ژبې د لیټرا نه جوړ شوی دی او د لیټرا معنی دی لیکل چې په انګریزي کې ته لیټر هم جوړ دی چې رائټ ا لیټر یا لیټري یا دا ټول څه بالکل نو په دغه معنی کې خو لټریچر هر لیکل سیز دی خو بیا په خپل اصلي معنی کې لټریچر هغه لیکل سیز دی چې پای کې داخلیت وي پای کې جذبات وي فیلینګز وي احساس وي نو هغه بیا اصلي ادب شو خو کومه دې ته ګورو چې د ساينس یو ارتقائي صورتحال موږ تحریر تراولو نو هغه تحریر به وي ساينسي ادب هغه ته به موږ وایو ساينټیفیک لټریچر صحیح نو لومبه خو دا د دې نږدې والے شو چې موږ ساينس سره لټریچر یو ځای کولې شو یعنی موږ ساينسي نتیجې په لیک کې راوستې شو
او د ادب برخه جوړولې شو، یعنی د لیکلي ادب برخه جوړولې شو. ها خو د ساينس او ادب د نزدېکت بیا د وړاندیز څخه نور مخوران دي خجی او نو چې کله په ساينس کې د ادب وسیله پکار راشي. ها یعنی د ادب وسیله خو تخیل دی. نو کله په ساينس کې تخیل پکار راشي. کله په ساينس کې تصور پکار راشي. کله په ساينس کې جذبات او احساس پکار راشي چې دا ټول څه د ادب دي. صحیح. او په ساينس کې پکار راشي. او چې کله موږ وایو چې دا ساينس جامد نتیجې ورکوي، نو دا ساينس کې ځلې څنګه داسې هم شته چې هغه جامد نتیجې نه ورکوي، بلکې ټیکنیکي صورتحال نه پسته نتیجې ته رسي. ها یعنې زه تاسو ته مثال درکړم. دا دی تاسو اواز کې لږ چته دغه راځي ډاکټر صاحب، زه ځای بدلوم لږ ځای کوم بدل کو څه مسله ده څه ګوري چې زما اواز بالکل ټیک شو. نو روخان صاحب اوس موږ ما خبره دا کوله چې فزیکس چې دی د ساينس او خصوصا د نیچرل ساينس یو ډېره غټه څانګه ده. بالکل په دې او سره د چې په ساينس کې نتیجې هم ثابت وي، په فارموله ولاړې وي، په تجربه ولاړې وي، خو په دې فلکیاتو کې یا په دې کائناتي ساينس کې د استرونومي داسې سبجیکټ دی. استرونومي مطلب دی فلکیات. نو د فلکیات داسې سبجیکټ دی چې په دې کې تصوراتي دنیا په کار راغلی ده. یعنی په یو وخت کې د کائناتو په حق لا فزیکس هم دا ویل چې زمونږ د شمسي نظام څومره دی بس دا ټول کائنات دی. صحیح. خو دغه نتیجه ثابته نه وه، دا بدله شوه. او دا بدله داسې شوه چې په 1991 کې هبل ټیلیسکوپ ایجاد شو. نو د هبل ټیلیسکوپ ولیدل چې شمسي نظام خو ډېر وړوکی څیز دی، دا خو د ملکی وے ګلیکسي چې موږ ورته د ملکی وے کهکشان وایو، دا خو د هغې یو وړوکې برخه ده. او په دې ملکی وے کهکشان کې خو په کروڑونو ستوري دي. نو دا د 1991 نه بعد نوي انکشافات راغلل. نو په دغه فزیکس کې نظریات بدل شو. صحیح. تصورات بدل شو. بیا دا هم پته ولګېده چې ملکی وے خو یو کهکشان دی. دې سره خو په خوا کې انډرومیډا کهکشان دی. دې سره خو د ستورو نور کهکشانونه په لکونو دي. نو بیا نظریات بدل شو. صحیح. یعنی په دې ساينس کې هم نظریات بدلېږي د نوو انکشافاتو سره، د نوو دریافتونو سره. یا یو تجربه ناکام شي، مثال داسې که نه، یا تجربه ناکامي شي. چې کله یو تجربه بالکل اخیری نتیجې ته ورسي، نو ټول انسانیت دپاره یو شي او هغه یو بیا نه بدلېږي. یعنی که موږ اوس ووایو که نه چې د اوبو فارموله ده H2O، نو دا به اوس چرې نه بدلېږي. یعنی اوبه چې په ګیس کې بدلی شي، نو هایدروجن به 2 برخې وي او اکسیجن ګیس په 1 برخه وي. بس دا په لیبارټرۍ کې ثابته شوه دا به وي. یا موږ په میتھمیټکس کې وایو چې دا کومې الجبري فارمولې دي، دا به نه بدلېږي. په میتھمیټکس کې چې کوم 10 شل دي، دا به نه بدلېږي. ځینې څیزونه داسې وي چې هغه اخیري مقام ته ورسي یا نه بدلېږي. صحیح. خو خصوصا په کائناتي تحقیق کې نتیجې بدلېږي، په ساينس کې هم. بالکل. او کله چې موږ ادب او ساينس یو ځای کوو، نو ټول ناول موږ د کائناتي ساينس د ادب سره نږدې کولی شو. بالکل. یعنې تاسو وګورئ په ادب کې د دې ستورو د تذکره په 2 حوالو ده. یو د علم نجوم په حواله ده او یو د علم فلکیات. په زمان. بالکل. علم فلکیات د فزیکس څنګه ده، دا خصوصا نیچرل ساينس دی، فطري علم دی. او علم نجوم چې دی هغه فزیکس نه دی، او هغه هم یو علم دی. بالکل. نو زمونږ شاعران چې کله شاعري کوي، نو دا خو ادب دی. او په دې ادب کې دی سپوږمۍ د محبوبه لپاره استعاره جوړي. نو په ساينس کې خو سپوږمۍ بدرنګه ده. بالکل. خو ځان له یو خو په ادب کې سپوږمۍ ښکلې ده، او د محبوبه استعاره ده، یا علامت ده، یا تشبیه ده. یا ډاکټر صاحب تاسو خبره کټ کوم، خو رحمان بابا شعر راځي چې دا چیرې ورخي دي بیل نور دی، هر چې پریوزي هغه نشي خطې بیا. دا موږ ښه خبرو کا ورکه ځکه نه پښتو ادب ته راځم. نه زه ډاکټر صاحب نه تاسو لمره دي، زما سوال یو دا دی چې آیا موږ ویل شو داسې چې لکه ساينس چې کوم دی، نو دا هم د فلسفې د خېټې نه راوتی دی، د فلسفې دغه نه ظاهره ده چې
دا بالکل ویلې شو، بلکې څومره چې علوم دي هغه ټول د فلسفې نه راوتي د فلسفې نه راوتي دي. په ابتدا کې د کائناتي حقیقتونو معلومولو لاره چې واغه فلسفه وه، او د دې فلسفې نه د فلکیات او د څومره چې نور علوم دي د فلسفې نه وزېږېدل. او بیا روښان چې ستاسو توجه یو بل طرف ته راواړو. جی جی. کله چې موږ وایو سوشل ساینسز یعنی موږ وایو ټولنیز علوم یا سماجی علوم، نو سماجی علوم خو دي ساینسز، خو دا ټول ساینسز د فلسفې نه راوتي دي او ادب ته ننوتي دي. یعنی کومه په ادب کې د سوشیالوجي خبره کوو، د معاشري او د ټولنې خبره کوو، دا د یو سوشل ساينس خو دا د ادب ډیره غټه برخه ده. کومه د سایکالوجي خبره کوو، نو دا د ساينس او خدا سایکالوجي، خو د ادب نیم ادب خو سایکالوجي نفسیات بالکل. کله چې موږ د انسان د شعور خبره کوو، لا شعور خبره کوو، د وجدان خبره کوو، د سوچونو فکرونو جذبات او د احساسات وغیرہ، جذبات، خوبونه لیدل، نفرت، دا خو د ادب موضوع ده. خو آلته د سوشل ساينس موضوع ده، دا سایکالوجي ده. نو دا سایکالوجي د فلسفې نه راوته ده، او د فلسفې نه یو څیز را بیل شوی دی چې هغه بیخي د ادب بنیاد دی. هغه څیز دی جمالیات ته موږ وایو استیټکس، او استیټکس مخکې دا د فلسفې یو څانګه وه. خو چې کله دا ځان له علم شو، علم جمالیات، نو دا علم جمالیات د زمون ادب چې دی د ټولې نړۍ ادب، بغیر د جمالیاتو نه ادب د سره ادب نه دی. جمالیات په کوم ابلاغ کې چې جمال نه وي، نو روښان صاحب هغه جرنالیزم کې دی شي، هغه تبلیغ کې دی شي، هغه سیاسي تقریر کې دی شي، خو ادب نشي کېدی. بالکل. نو تاسو وګورئ چې هغه سوشل ساينس د ادب څومره بنیادی جزء وګرځېدو. بالکل. نو ادب او ساينس په ډیرو مرحلو کې یو بل ته نږدې کیږي. ډاکټر صاحب زما یو بل سوال ذهن ته راغلو چې منګه ګورو، نو خاص کر پښتو خبره خو کوو، خو په دې اردو ژبه کې یا په نورو ژبه کې هغه کې خو باقاعده لکلته ساينس میگزین او ساينس سوسایټي او ساينسي ادب دا څیزونه شته دي. نو خبر هم دې ته موږ راځو بیا دا چې آیا زمونږ په دې پښتو کې او داسې ولې د دې شي څه کمې نه ده موږ چې دغه معنی یا په دغه نظر ګورو بیا خپل ادب ته یا دغه ته. دا چې تاسو کوم خبرو کوئ، روښان صاحب دا زمونږ د نوو علومو سره یا د 20مې صدۍ د جدید علم سره تعلق لري. یو خو د پښتو کلاسیک دی چې پای کې ساینسي اشارې موجود دي او تصورات شته. بالکل جی. او دا تاسو چې کوم خبره کوي، نو دا موږ د 20مې صدۍ په نوي تناظر کې کتلې شو، او د 20مې صدۍ په نوي تناظر کې د اردو او د انګریزي ادیبانو د ساينس مطالعه زمونږ پښتنو نه زیاته کړې ده. زمونږ پښتانه ساينس طرف ته ډېر کم تللی دي. یعنې تاسو ته زه د ادب او د ساينس یو ډېر لوی څیز ښیم چې هغه په پښتو کې ایله اوس سره ننوتو، هغې ته موږ وایو ساينس فکشن. ساينس فکشن داسې شی دی لکه څنګه چې موږ په دې ناول نګارۍ کې تاریخي ناول نګاري یادوله، نو تاریخ خو سوشل ساينس دی او ناول ادب دی. نو هغه سوشل ساينس او ادب چې یو ځای شو، تاریخ او ادب، نو ډېره جوړ شو تاریخي ناول نګاري. نو دا تاریخي ناول نګاري په اردو او په انګریزي کې خو مخکې نه موجوده وه، خو د ساينس فکشن چې دی، نو فکشن خو ټول افسانوي ادب دی، او پاره کې ډراما، افسانه، ناول درې واړه شامل دي. دغه څیز هم په انګریزي او اردو کې زموږ ډېر مخکې موجود و. یعنې ساینسي حقیقتونو باندې ناول لیکل، ډراما لیکل، افسانه لیکل، په ساینسي حقیقتونو باندې کیسه لیکل، دا د ساينس فکشن. او په هغه ساينس فکشن کې علامتونه هم ساینسي، استعارې هم ساینسي، انداز هم ساینسي. دا څیز پښتو ته اوس راغلی دی ساينس فکشن، خو په اردو کې دا ډېر پخوا موجود و. او وجه یو هماغه ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې اردودان او انګریزیدان چې دي هغوی ساینس سره زموږ نه مخکې بلد و او ډېر نږدې بلد و. ډاکټر صاحب دې کې لکه بیا دا خبر انداز څنګه چې تاسو وایي، زما په خیال خو اوس هم داسې موږ سره لکه پوره هغه رنګ دغه نشته چې موږ ورته په پښتو کې یعنی ډېر زیات هغه مقدار کې هغه معیار کې ساینسي فکشن حوالې سره چې په دې باندې بیا خبره کوو چې موږ سره په دومره
مقدار کې یا معیار کې موجود دی. زه دا خبره کوم چې دا آیا زمونږ د ژوند یا زمونږ د نور د پوهې وجه کې دی شي څه وجه کې دی شي چې په دغه حوالې سره زمونږ پسماندګي ده. بله خبردار چې موږ ته عموما په ادب کې او په شاعرۍ کې اگر چې هغه د تصوف او یا د هغه طرف ته اشاره ده چې موږ له ډېر زیات چې کوم دی نو زور په شاعرانو کې او په دغه کې په عشق باندې او په دغه باندې ورکړی شوی دی او عقل چې کوم دی نو هلته بیا لږ زیات کنډم شوی دی په دغه نظر. نو آیا د هغې څه اثرات کېدی شي څه وجه کېدی شي چې زمونږ د ساینس یا د دغه طرف له زمونږ د پښتنو یا د پښتو ادب د لیکونکو رجحان چې کوم دی نو هغه رنګ نه دی رسېدلی؟ روخان صاحب دې ته موږ د دوه زاویو نه کتې شو. صحیح. یوه زاویه دا نه چې موږ سره په مشرقي ادب کې بیا په پښتو ادب کې غزل زیات لیکلی شوی دی او د غزل مزاج دی د موضوع نه زیات په ټیکنیک توجه. ټیکنیک معنی زمونږ په غزل کې د کمال یو ټیکنیک دی او صنایع بدایي دی او په هغې کې علامتونه او استعارې او د تشبیهاتو د حمید بابا غوندې خلک چې نادر تشبیهات پیدا کوي او د شیدا غوندې استاد شاعر چې د غزل په ټیکنیک توجه کوي. نو موږ سره غزل او مغرب سره چې نظم دی د نظم ضرورت دا دی چې موضوعات ولټوه او نوې موضوعات او نوې دنیا پیدا کړه. د غزل تقاضا دا ده چې ستا مصري ستا جوړښت ستا صنایع بدایي او ټیکنیک څه دی. نو یو وجه خو دا ده چې موږ سره غزل او په غزل کې په هر شعر کې یو خبره وي نو په هغې کې ته ساینسي حقایق په ډېر مشکله نشي کولی. دویمه خبره دا ده چې دا زموږ د کلاسیک دور چې په غزل په ټیکنیک باندې زیاته توجه وکړه نو موږ چې کله جدید دور ته راځو نو په جدید دور کې مونږ د عالمي تحریکونو نه ډېر وروسته خبر شوي. کله چې مونږ موضوعاتو ته راځو نو زموږ په شلمه صدۍ کې مونږ ته پته ولګېږي چې دنیا کې د وجودیت تحریک روان دی، پوسټ ماډرنیزم روان دی، دنیا کې کم تحریکونه دي او سارتر سویلي دي او نور سویلي دي. نو مونږ چې خبرېدو نو هلته کې 100 کاله په دغه نوو موضوعاتو تېر شوي یعنې داسې وګڼه چې کوم څیز په مغرب کې زور شي هغه مونږ ته ایله پته ولګي چې خطا شی نشته. نو د موضوع په حوالې سره مونږ اویر نه یو، ویښ نه یو، هغه عمره د دنیا نه د تحریکونو نه او د ټیکنالوژي نه خبر نه یو چې ادب کې څومره ټیکنالوژي بیان شوې ده. نو دغه دواړه خبرې دي خو غټه زاویه زمونږ د ټیکنیک ده چې زمونږ شاعري ولاړه په اندازې بیان وه او دا اندازې بیان د غزل یو خاصه وه. په هغه وخت کې به علم دا ګڼلی شو چې لکه ته د غزل اسلوب څه بیانې، ستا تشبیهات څومره جدید دي، ستا علامتونه څومره جدید دي، دا به د شاعر لپاره یو لوی څیز و. نو موږ نه هغه ساینسي حقایق راویستل هم موږ ته ګران شو او موضوعاتو طرف ته راتلل هم ګران شو. بیا دا چې ته کومه خبره تاسو یاده کړه چې زموږ زیاته موضوع عشق وه او بیا په مشرقي معاشره کې، مشرقي ټولنه کې اخلاقي قدرونه ډېر ضروري دي. اخلاقیات چې دی، اخلاقیات د روماني داستانونه، د زمونږ اولسي ادب کې د کیسې او زمونږ د کلچر دا زمونږ لپاره ډېر اهم و. نو دا ساینس ته تللو په لاره کې یو رکاوټ خو جوړ شوی دی. ډاکټر صاحب که موږ دا وګورو، تاسو لږ په دې مرسته سره وکړو چې عموما دا خبره کېږي چې لکه د ساینس یا دغه خو د ساینسدانانو خو زمونږ اکثر ډېر ساینسدانان داسې موږ لوستي دي ګورو چې هغوی لکه د ادب سره او د شاعرۍ سره یا د آرټ د فنون لطیفه سره هم چې کوم دی نو یو ډېر زبردست لکه تړون او تعلق او دغه پاتې شوی دی. بالکل دا په مغربي دنیا کې هم شته، دا په اردو کې هم شته او دا مثالونه موږ سره پښتو کې هم شته. یعنې که زه تاسو د پښتو نه ووایم چې زموږ څومره د طب ماهرین دي یا میډیکل ساینس سره تړلي خلک دي یا ډاکټران دي یا د ټیکنالوژي خلک دي، انجینیران دي یا د نورو ساینسي علومو ماهران دي، هغوی په پښتو کې ادب تخلیق کوي، په پښتو کې هغوی شاعري کوي. هغوی یعنې تاسو وګورئ دا زموږ ډاکټر چراغ صاحب، ډاکټر اسرار صاحب، نور ډاکټران چې دا خو ماهران د خپل فیلډ دي، د میډیکل ساینس ماهران دي. خو د ډاکټر اسرار غوندې تخیل او ادب او تصوراتي دنیا او تکل نګاري دا به چا سره پیدا شي؟ ډاکټر سهیل انشا و د طب ډاکټر خو هغه چې په ادب کې کوم کارونه کړي دي، او ډاکټر خالد زیار شو موږ سره
ډاکټر خالق ضیا ګوره شاعر څومره لوړې پای شاعر بالکل هغه تخلیقي څیز دی کنه ډاکټران خو خډیر دي او موږ سره د انجینیرینګ بالکل او موږ سره د نورو ساينسي علومو ماهران شته چې هغه ادب تخلیقي نو دا مثالونه خوشته تاسو په دې اردو ادب ته وګورئ څومره لوی سکالر ډاکټر انور سدید دا د اپاشي انجینیرو او بالکل انجینیر او دا چې نور په دې اردو ادب کې ډېر داسې دي چې فوجیان دي کرنل محمد خان پکې کرنلو هغه ادب وګوره چې څومره د لوړې پای ادب دی نو ادب داسې یو څیز دی روخان صاحب چې دا هغه پیشې ته خو محتاج نه دی او هغه خلک بیا لکه ډاکټر یونس بټ غوندې خلک ورته ډاکټري پرېږدي یا دا نور خلک ورته خپل پیشه پرېږدي او ادب ته زیاته توجه کوي دا په پښتو کې شکر دی چې موږ سره مثالونه شته مطلب دا ډاکټر صاحب چې لکه موږ دا یو خبره کولی شو چې موږ سره په دغه رنګ څنګه تاسو لري ډاکټرانو ذکر وکړو هغه رنګ موږ که بیا وګورو نو زموږ په کلاسیک شاعرۍ کې څنګه چې تاسو وایئ چې اشارې شته دی یا مطلب دا دغه یو قسم لا عقلي یا ساینسي تصورات چې کوم دی نو شته دی خو بیا هغه موقع یا هغه علوم یا هغه دغه نه موږ نیو خبر شو یا زموږ ژوند داسې دی زموږ ډېر بلا پسماندګۍ دي نو د هغې د وجې نه منګه هغه سطح ته ونه رسېدو یا زمونږ بیا دلته چې کوم د سکولونو یا د کالجونو یا زمونږ نظام تعلیم دی نو په هغې کې زما په خیال چې هغه رنګ ساينس ته یا دې څیزونو ته چې کوم دی نو توجه نه ده ورکړل شوې چې دنیا کوم طرف له روانه وه او موږ هغې سره تللی وې دا مو ډېره ښه خبره وکړه روخان صاحب چې زمونږ په کلاسیک کې څومره اشارې موجودې دي نو په کار دا ده چې موږ په شلمه صدۍ کې د هغې په لس چنده مخکې تللی وې خو مونږ ډېر وروسته راغلو یعنې که مونږ خوشحال بابا راواخلو بالکل خوشحال بابا نه خو د دنیا یو موضوع نه ده پاتې خو تاسو ګورئ لکه خوشحال بابا چې طبنامه لیکله نو په دې کې لکه دوه غټې څانګې دي یو فارمیسي ده فارمیسي یعنې د ادویات بالکل او یو د علاج طریقې او ټریټمنټ دستاو ده نو خوشحال بابا په طبنامه کې د میډیسن هم ماهر دی یعنې د فارمیسي هم ماهر دی او د علاجونو معالج هم دی طبیب هم دی نو په کار دی چې موږ د خوشحال بابا نه زده کړه کړې په هغې مو اضافه کړې وي موږ که د خوشحال بابا دغه راواخلو شاعري د رباعي او نورو سوادنامه بالکل ګوره سوادنامه دا پوره کتابونه دا سوادنامه چې دا خو دی کې د جغرافیې علم شته بالکل دی کې د اټماسفیر چې ورته وایي ماحولیات په دې کې ماحولیات شته په دې کې تاریخ شته چې هغه سوشل ساينس دی خو مونږ هغه څه ملا نه او بازنامه ډاکټر صاحب دا کوي لکه ګوره لکه بازنامه اوس په کار ده چې مونږ په بازنامه کې خو هغه د بازونو د علاج خبرې هم کړې دي کنه موږ په ډاکټرانو کې دوه قسمه ډاکټران دي یو د انسانانو ډاکټران دي او یو د مارغانو نو حالت خوشحال بابا ویټرنری ډاکټر دی او د مارغانو ډاکټر دی کنه نو دا خوشحال بابا خدا سي شخصیتو چې هغه نه خو سم دي پاتې تاسو به حیران شئ چې زمونږ په کلاسیک کې د رحمان بابا غوندې صوفي شاعر چې لکه تاسو وختي خبره مو کړه چې دا چې هر ورځ راخیږي بیل نور دی ګوره دا ساينس مونږ ته ښودلی دی چې دا نور راخیږي نو دا په هره ورځ د یو مقام نه راخیږي ځکه چې دا خو روټیشن دی نو دا چې زمونږ په کال کې دا موسمونه بدلیږي د ورځې لنډیږي اوږدیږي شپې لنډیږي اوږدیږي دا ټول خو د دې سیارو او د ستورو د دې روټیشن او چکر سره تعلق لري نو ځکه زمونږ د هرې ورځې نور بیل دی اوس دا ساینسي تعبیر دی خو رحمان بابا ورسره اخلاقي تعبیر هم کړی دی چې کومه ورځ تا نه تېره شوه هغه ورځ بالکل نو رحمان بابا دې نه علاوه هم خبرې کړي دي چې په خپل کور کې مې سکون دی هم رفتار او خور لکه اسیا په ځای رارسي لکه ګوره د دې ځمکې د چکر او د ځمکې د ولاړېدلو تصور هم رحمان بابا بیان کړی دی خو رحمان بابا خو صوفي شاعر و بالکل زه د یو بل شاعر مثال در کوم بیا ستاسو چې څه سوال وي هغې ته راځم جی د کاظم خان شیدا نه دی کلاسیک بالکل دې سړي ته به حیران شي او په نورو څیزونو کې خو بس هم حیرانېږي خو په دې ساینس او په ساینسي اشارو کې به هم ورته حیران شي کاظم خان شیدا ځینې شعرونه داسې دي که نه چې هغه بالکل د اسټرانومي یا د
فلکیات یا د فزیکس سره تعلق لري. جی جی ورته تاسو د شهدا یو دوه شعرونه وایم. ارشاد. شهدا وایي چې خدای پاک نه دعا غواړي، خو دعا په ساينسي انداز غواړي. ما سوخته د نور په شان کا بل په ما هغه میران کا چې ظلمت یې مدام دور شي د اخگر ایرې مې نور شي. واه تاسو چې په دې نور کې دماکي کیږي او د نور دماکو ته فزیکس کې وایي چې فیژن اینڈ فیوژن او هغه د نور دماکي چې کیږي نو هغه هور دی او هور چې دی هغه بیا هغه ایرې ختموي. نو شهدا دا وایي چې ما د نور غوندې سوخته کا او داسې مې سوخته کا چې خپل هور را باندې بل ما بالکل او چې د خپل هور نه مې بیا ایرې ختم شي او رڼا رانه خوره شي. دا نور چې دی رڼا ورکوي، توانایي ورکوي او بیا همدې ستورو سره یو بل شعر وایي چې ما په وضع د پروین کا دل جمی زما عین کا. ګوره پروین مونږ وایو د ستورو ټولي ته او په فزیکس کې ورته وایي ګلیکسي یا کهکشان. نو دا ستوري روخان چې دا چې په جمګټه کې دی یو بل ته نږدې دي که نه، نو دا د یو بل په کشش باندې نږدې دې ته په فزیکس کې وایي ګریویټیشنل پاور یعنې ګریویټي راکون. شهدا ګوره اشاره کړې ده چې د پروین چې دی دا چې دا ستوري یو بل ته راکاږي نو دغه شانتي دلجمي زما عین کا. دلجمي مطلب چې زړه جمع وي، دا ستوري ټول راغونډ وي. نو دا ګوره هغه د فزیکس خبره ده. بالکل او د نمر اور یې په سر بل په فریادونه دا څنګه دل مگر ستم په درست جهان کا. دا هم د شهدا شعر دی او د شهدا اخیری شعر درته وایم. ارشاد. آزاده لکه آفتاب په تنهایی کې، آزاده لکه آفتاب په تنهایی کې په فقدان د مشتری ګرم بازار کا. دا څه د کمال شعر دی چې دا مشتری مونږ د ستوري په نوم یادو، دا یو سیاره ده اصل کې سیاره ده. نو دا د خپل د نور د نه سیارې چې دي دا خو د یو بل د نور نه غیر چاپیره چورلی. نو شهدا خپل محبوب یادوي چې لکه آزاده لکه آفتاب په تنهایی کې. دا زما محبوب وي د نور په شان دی، تنها هم دی او د نور غوندې ښکلی هم دی، د نور غوندې رڼا هم خوري. خو لکه څنګه چې د ښکلي نه د عاشقان چاپیره چورلي نو د ده په دې تنهایی کې یو هجوم دی چې دا د مشتري غوندې بازار یې ګرم ساتلی دی. مشتري د نور نه غیر چاپیره چورلي او دی وایي چې زما د محبوب نه عاشقان لکه د مشتري چکر وایي. نو په دې شمسي نظام کې ګوره د سیارو د چکر د خپل محبوب او د عاشق چکر سره مشابه کول، یعنی شهدا خبره د مینې کړې ده او استعداد ساينس نه راخستي، د فزیکس نه راخستي. دا خبره مانه وګړه شو، خو تاسو خپل خبرې نورې کولې. بس خبره زمونږ ټایم زمونږ پوره کی، خو یو صرف دغه لرم ډاکټر صاحب ما خو خیر هغه ابتدا کې د هغوی ذکر وکړو او موږ ته دعا مو وکړه. مطیع الله تراب صاحب د الله تعالی وبخي پرون وفات شوی و، د افغانستان زموږ ډېر ښه ولسي شاعر او ډېر زبردست. بله ما دا خبره کوله ډاکټر صاحب چې تاسو څه ګڼئ چې آیا زمونږ په پښتو کې څنګه چې تاسو د خوشحال بابا، د کاظم خان شهدا یا د رحمان بابا یا داسې موږ سره بلا دغه موجود دي، حوالې موجود دي د ساینسي تصوراتو، نو تاسو نه ګڼئ چې کنه په دې موضوع باندې کار پکار دی په دغه بیلو شاعرانو هم لکه رتیب نامې تاسو ذکر وکړو او ساينس خو لکه پیژندل یو علم حاصلول او پیژندل دی هنر دی، دا ټول څیزونه دي. نو په دې تاسو نه ګڼئ چې لکه دا شی زموږ سره ډېر زیات کمې ده. موږ لکه د ساينس فکشن خبره کوو بیا که موږ په دې باندې دغه وکړو چې زموږ په پښتو کې څومره ساينس فکشن دی نو د دې جی بالکل روخان صاحب ډېر زیات ضرورت دی. زموږ ځینې پښتنو لیکوالو په سماجي علومو کتابونه لیکلي دي خو هغه ادب نه دی. د بوټو علم باندې کتاب غفران الله جاوید لیکلی دی، د اقتصادیاتو خلاصه ارباب سکندر خان خلیل اکنامکس باندې کتاب لیکلی دی، په فلسفه باندې فلسفه زړه هغه کتابونه لیکلي دي. خو دغه ساينس فکشن هم نه دی او د ادب او د ساينس امتزاج هم نه دی، هغه ساينس دي. جی جی پکار دا چې موږ ساينس فکشن هم ولیکو او موږ د خپل کلاسیک نه رڼا واخلو او د نوي دور د زموږ زلمي چې دي چې دوی د ساينسي حقیقتونه ادب سره نه باسي او د ادب مسلې په ساينسي اسلوب کې بیان کړي. بالکل ضرورت شته او دا کېدای شي.
ډاکټر صاحب موږ بیا یو ځل ستاسو مننه کوو یو جهان مننه او بلدار دې دعا سره دا د زړه نه دل سے جو آه نکلتی ہے اثر رکھتی ہے د زړه نه دا دعا خدای ګواره درته کوم چې الله دې راته روغ رمټ سلامت لره ژوندی لره د بیمارونو د پریشانونو د تکلیفونو نه د الله تعالی ډېر لرې وساته زموږ اساسي موږ در باندې ویاړ کوو او دغه بس جدانه قدر یو لال پکې پیدا کا نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی الله مراته خوشاله و بال دره ستاسو یو جهان مننه چې موږ له بیا دومره وخت راکو دومره قیمتي خبرې مو راسره شریکې کړي ډېر کامیاب اوسئ بریالي اوسئ او ډاډه اوسئ ډېره مننه خوشاله و باد اوسئ جی السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو دا ښاغلی ډاکټر حنیف خلیل چې د ادب او د ساينس په موضوع باندې هغه ډېرې ګټورې خبرې وکړي او یقینا چې په دې باس کوو خبرې کوو نو ډېرې دغه کېږي ما وختي هېر شول لکه موږ سره خوشحال بابا هغوی ذکر وکړو خوشحال بابا وایي چې کاڼي لال د بدخشان ګیا کیمیا ده کاڼي لال د بدخشان ګیا کیمیا ده چې نه پېژنې ته ګناه ده چا ساينس هم لکه مطلب چې یو پېژندلو ته یو څیز پېژندل د هغې علم حاصلول نو دا تصورات موږ سره شته دی خوشحال بابا یو بل شعر رایاد شو چې چا ویلار د خطو نشته د اسمان ته چا ویلار د خطو نشته د اسمان ته ما ویلار به زه پیدا کړم په هنر موږ وختي هم ذکر کړو چې موږ سره تاسو کولی شئ چې موږ سره تاسو د په دې موضوع باندې یا دغه باندې د زموږ نمبر د 091 52 4 09152544143 پرې تاسو موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې خپله خبره یا څه مشوره او یا ستړي مشي خوار مشي چې کوم دی نو دا کولی شئ د موضوع ادب او ساينس دی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام आवाज مو لګ کم راځي جی دا څوک دی د کم ځای نه جی سلامونه کوم هلو هلو جی جی حنیف خلیل صاحب ته کوم سلامونه کوم وعلیکم السلام تاسو سلام حنیف خلیل صاحب ته مو رسېدو موږ له مو رسېدو د کم ځای نه مو ټلیفون کړی څه نوم مو جی ډېر ژوند ورکړي زموږ سره مایا تاسو خپل تعارف موږ سره ونکړو جی جاوید باچا جاوید باچا خجی د کوم ځای نه وکړنه ها نور خیر جی خیر د ټیک ټاک باندې را پیدا کې روحان صاحب چې حیران کیږي بس دا تاسو دعاګانې جی تاسو ډاډ دی او تاسو د مینی برکت ته او ته خدای دې دعاګانې کوم امين الله دې نن بیا را ورتنو حیران دي کوم تام حیران کوم غم حیران کوم الله دې تاسو دوه دې لوی ژوند ورکړي امين جی امين ډیر مننه چې موږ مو یاد کو موږ له دومره ډاډ کو خوشاله او آباد اوسئ تاسو دغه مینا حنیف خلیل صاحب ته مو رسېږي خوشاله او آباد اوسئ ډیر مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا و جاوید بادشاہ د موږ مشر سینیئر کسوسو کو موږ له دعاګانې مو کې پروګرام مستایل او ډاکټر حنیف خلیل صاحب هغوی ته سلام وي او ګرانو کتونکو اوریدونکو ما خو نمبر تاسو ته تدریز علوم وي چې یاره څوک هم تاسو دغه کولی شئ نو موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې خپله رایه یا څه مشوره هغه موږ سره تاسو شاملولی شئ او خبر هم کولی شئ او بهرحال موضوع داسې ده چې دا ډېره خوروره موضوع ده او په دې کې موږ ډېرې خبرې وکړو نو یقینا چې هغه ویلېږي دي خو چونکې زمونږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېدو والا دی او که ژوند یو خیر نو موږ به په بل هر پروګرام کې زموږ دا کوشش چې یاره موږ یو نوی موضوع داسې موضوع چې هغې باندې ډېر کم کار شوی وي نو ادب او ساينس او څنګه چې ډاکټر حنیف خلیل صاحب مو موږ هم د دې پروګرام په وساتت باندې د خپلو زموږ دا چې کوم پوهنتونونه دي دغه دي دا د بي اس دپاره یا مته د ایم پل یا پی ایچ ډي یا په کار دي چې دغه رنګ موضوعاتو باندې کار وشي زموږ په کلاسیک شاعرۍ کې زموږ په فوک کې فولکلور کې زموږ په فکشن کې په ناول په ډرامه افسانه وغیره په دې څیزونو کې چې کوم دي نو چې کوم ساینسي تصورات دي او دغه دي نو په هغې باندې کار په کار دی چې هغه نوی نسل د دې نه خبر شي او زما په خیال چې زم چې دغه څیزونه د پښتو نه علاوه په اردو کې او په انګریزۍ کې هم چې کوم دی نو دنیا ته وښودلی شي چې موږ سره ټیک د هغه رنګ دغه بني خو دغه یو تصور یو دغه موږ سره یا دغه اشارې موږ سره موجود دي بهرحال چونکې زموږ د پروګرام وخت سر ته رسېدو والا دی که ژوند او خیر
نو راتلونکي پروګرام کې به یو بلې نوې موضوع سره تاسو ته مخامخ کیږو. تر هغې د اجازه غواړو. د لوی الله په امان ښاد، آباد او بریالي اوسئ.